موږ سره یو ملګري سوال کړی دی. هغه سوال دا دی چې هغه وي دا خلک ځان ته اکثر بلپاڼه ورته وي که نه د نظر دپاره ځان ته لوګي کینی یا شریعت کې د دې څه حکم دی. ګوره دې باندې ځان پوهه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته څه اعمال راکړي دي نظر بد نه، او نظر بد چې دی که نه دا لږي حقیقت دی، دا د دې نه څه انکار نشته چې د الله جل جلاله حکم وشي، خو د دې نظر بد نه د بچ کېدو دپاره شریعت موږ ته څه احکامات راکړي دي. دعاګانې دي، اخري صورتونه سړی ځان باندې وایي، دغه شان چې دی وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. دا دعا انسان په ځان باندې وایي او ښه په کامل یقین سره وایي، بیا نظر بد په انسان بیا نه لګي. مونږ تاسو له پکار چې اعمال اپناو کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم اعمال راکړي دي ډایرکټ زموږ سوچ ټوټکو ته ځي، دغه څیزونو ته ځي او زموږ اعمالو ته نه ځي. زموږ بچاو خو اصل په اعمالو کې دی. او کو یو سړی تجربه اعتبار سره دغه استعمالي او عقیده به هرگز په دغه باندې نه دخ کی، بس ته یو دوایه په طور کو استعمالي نو گنجائش ته دی. او تاسو ته ما بلا مسله کې ویلې دي کو عقیده خرابي نه بیا به هرگز دا نه کی. زما خپل سوچ دا دی چې اعمالو طرف ته توجه کې ان شاء الله هیڅ قسم نظر بد بدر باندې نه لګي.